السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننۍ ویډیو زموږ دې باره کې ده که یو کس وایي چې دا ناممکن کار دی چې هغه د سره کېږي نه، زه تاسو ته یو اسانه وظیفه ښیم، دا وکړئ انشاءالله ستاسو ناممکن کار به هغه الله وکړي. او هغه عمل څه دی؟ هغه دا عمل دی د قرآن مجید آیت دی ان الله علی کل شیء قدیر. دا چې کوم دی ډېر وایه چې څومره دروازې ستاسو وس کېږي د 1000 بار د 1000 بیرونه سیوا ووایه، د 1000 نه کم مه وایه. انشاءالله د الله په حکم سره به چې ستا هر قسم حاجت وي یا داسې وي. اکثریت خلک داسې یاره چې زما دا کار شوی وی هلک کې ډېر زیات غریبي خو په زړه کې غټ ارمانونه یاره چې ما زمونږ خو به دا ارمان وي چې یاره مونږ دې غټ تفسیرونه واغستې، مونږ دې غټې فتاوې واغستې، دا چې کوم دی دا زمونږ د علم کتابونه دي، دا مونږ ته په کار راځي. نو زمونږ زړه خو دا غواړي چې مونږ یې غټ کتابونه اغستې وي، تفسیرونه مو اغستې وي، معارف القرآن شو، تفسیر عثماني شو، دغه شان دا زمونږ ډېر زیات خوښ دي. نو مونږ وایو چې زمونږ دا تفسیر اغستې وي. دغه شان زمونږ دا هم خواهش دی چې مونږ ظهیرة الجنان دا چې کوم دی دا په 22 جلده کې دی، زمونږ دا هم خوښ دی، زمونږ دا ارمان دی چې یاره مونږ دا اغستې وي. اکثریت داسې طالبان دي ډېر زیات غریبانان دي خو هغوی دا خواهش لري او ناممکن کارونه د الله نه غواړي والله ولا پوره کوي، ځکه دا الله ته ډېر زیات خوښ دي. د علماو د طلباو سره مینه کوي، محبت ورسره کوي. او که علما جوړ شي، که عالمان نشي جوړولی، طالبان جوړ شي، که طالبان نشي جوړولی، د دوی چې کوم دی خدمتګار جوړ شي، الله جل جلاله به ورسره د قیامت په ورځ راپاڅوي. نو که څوک وایي چې زمونږ ناممکن کار دی او چې هغه ممکن یعنې وشي، نو هغه دا عمل کوي ان الله علی کل شیء قدیر. دا د 1000 بار د ورځې کم از کم وي انشاءالله د الله په حکم سره به ستا ناممکن کار چې کوم دی دا به الله وکړي، سر ته به ورسوي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي، ستاسو خدمت کې دا عرض دی چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، انشاءالله بهترین وظایف به تاسو ته دې کې ملاویږي او هر قسم سوال کولی شئ انشاءالله د هغې به تاسو ته جواب ملاویږي.